बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द पेखवर गक सर आज़म साज कुर्बा मोहम्मद इरशाद प्रोग्राम की तास्ता हर कले वयो ग्रान गतुन को प्रोग्राम द पेखवर गक की मंगा मुख्तलिफ़ इलाक़ों ता मुख्तलिफ़ बाज़ारों तजू अलता द इलाक़े द उलस और द दुकानदारानो चिकम गाकान दी दगा टोलू चिकम मसाइल दी पागे बाने खबरिया तरीको नन हम मंगा रागलियो किसखाने बाज़ार ता दिल तम मंगा चिदने नकम बाज़ारों दी पाए की बगुरु چې د کورونا لوجه چې کوم لاکډاون او د هغې نه پس دوباره چې کوم کاروباري سرګرمۍ دي هغه بحال شوي دي څومره نقصان دوی ته شوی اوس دغه مارکیټونو کې هغې ته څه څه مسایل دي کوم ګاک چې راځي ګاک ته څه مسایل دي د بجلۍ څه مسایل دي تجاوزات شته نشته دې ټولو باندې به نن په پروګرام کې خبرې اترې کوو نو زو د دغه بازارونو د خلکو سره خبرې اترې کوو. جهانگیرپوري بازار ترالو دلته تاجران سره خبرې کوو چې دلته د دوی څه مسایل دي. د دې بازار صدر اشتیاق صاحب سره ولاړ دی د هغې سره به السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدر صاحب لږ راته دا ووایي دې مارکیټ کې خو موږ وکتل مسایل ډېر دي خو د بجلۍ تارونو په اړه باندې لږ خبره وکړئ که موږ وکتل ډېر زیات د بجلۍ تارونه جاخي دي په دې اړه څوک څه کوي نه کوي تاسو چا سره څه خبرې اترې شوي دي نه دي شوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی اشتیاق احمد چیئرمین تاجران پشاور سٹی اور چیئرمین بازار جهانگیرپورا. سر جی دا بجلی تارونو ډېر مودې نه دا مسله ده د بجلی د جاخو د تارونو په وجه باندې څو ځل واقعات شوي دي اور هم پکې لګېدلی دی او موږ دې کې اپلیکیشن هم کړی دی او دفتر تاوان هم کړی دی لیکن څوک نه راځي. اوس دې نه مخکې دا بارانونه شوي دي دی کې په دې دوی د سک چل کړی دی دا میټرې دوکانونه نه کوز کړي دي او د بجلی په پولونو باندې لګولې دي او لاندې ورته تخته یې اور داسې شانې دی لګولې نو باران چې کله وشو اوبو چې وختو نو زموږ د بازار مینس کې چې کوم د ستنه ده دې کې کرنټ راغو نو خو دې کې دوه ماشومان داسې بچ کړي چې موږ په ډېر بانسونو باندې راښکلي دي او ګوزار کړي دي. هغه نه پس موږ بیا دې ګیر چاپېر دی ته موږ ټیبل یې ولګولی چې یاره څوک ورسره لاس کې نه دي نو بیا موږ هغه له کمپلین وکړو هغه راغلي نو هغو ډایرکټ تارې کټ کړی دی. بل مسله دا ده چې دلته زموږ د بازار کې تقریبا خواشه 350 دوکانونه دي او یو سر نه والې تر بل سر پورې سټریټ لایټ بیخي نشته شپې تیارې او د غلا خطرې او زموږ چوکیداران هم راته بار بار دا وایي چې یاره دا مهرباني وکړئ چې دا چاته کمپلین وکړي خو مین مسله چې کومه ده دا مختلف تارونه خپل کې یو بل کې ننوتې دي جاخه ده چې دا راته ټیک کړي نو انشاءالله دا لاین به ټیک شي او لیکن دا چې کلونه وشو چې موږ پکې ویانګان هم کوو درخواستونه هم کړي دي لیکن څوک پې کار نه کوي. لږ دلته که موږ وکتل سټریټ لایټ حوالې سره عام خلک ګیلې کوي نشته نه دي لګېدلي او د دې اړه باندې څوک چې کوم د دې متعلقه چارواکي د هغې څه انتظام نه کوي؟ صاحب سټریټ لګېدلی دي خو نمایشي دي بلبونه پکې نشته بلبونه سوځېدلي دي تارونه یو بل سره جدا شوي دي بل کېږي نه نو هغه څه مقصد ده زوړ سټریټ لایټ دي او موږ دې نه مخکې راکړه چې کله ناظمي خو ختمه شو دې نه مخکې ناظمانو ته مو خبره کړې دي ډسټرکټ ممبر ته هم ویلی دی ټاون ممبر ته هم ویلی دی اوس هغه وخت نه اوس پورې لکه تقریبا یو کال وشو دې کې لایټ میټ نه دی نوی لایټ نه دی لګېدلی او نه اوس لګېدلی او په دې وجه باندې تیارې نه غل فایده اخلي او بازار کې هو چوکیدار شته خو دې خو دې کوڅو کې چې دی بیا خلک ډېر موټر سایکلینګ بازار نه هم په دې وجه باندې تللی دي. سر جی زموږ مطلب دا دی چې کوم زموږ وایټ کالر دکاندار دی ورکوټې هټي والا 5 लाख 6 लाख روپۍ سرمایه او کورونا کې لاړلو اوس موږ حکومت ته دا مطالبه مخکې هم کړی دی موږ 100 ځل چېره مهرباني وکړي موږ لا یو خدا ریلیف ورکړي چې حافظ دکاندار ته 5 लाख روپۍ د امداد راته ورکړي چې دا ورکوټې دکاندار په دې باندې دوباره خپل سټیپ هغه وکړي کاروبار شروع کړي او بل 15 نه 20 लाख روپۍ موږ لا بلا سود قرضه دې ورکړي چې هغه کم از کم 5 کالو کې رانه دی په کښتونو باندې واپس والی نو بیا د دکاندار چې دی دوباره خپل ځای ته ودرېدی شي. یو بل ملګری سره وملاړلی د هغې نه هم تپوسونه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو د بل مشر هم خبره وکړه چې دلته پولیس سکیورټي حوالې سره خبره وکړه چې یاره سکیورټي داسې ډېر ښه حالت نه دي تاسو وایي؟ زما نوم ابوبکر دی د جهانگیرپوري بازار جنرال سیکرټري زه ستاسو د مشرق ټي وي ډېره شکریا ادا کوم چې دومره د غریب تاجر ته تاسو د هغې
د اواز اوچتولو دپاره ټایم راوویستو نو زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم. دلته کې به زه د انتظامي حوالې سره یو دوه درې خبرې وکړم. دا زموږ چې کوم دلته کې ایس ایچ اوګان خو ډېر راغلي دي، خو دا چې کوم موجوده ایس ایچ او صاحب ناست دی دلته چې کوم جرایم دي، کوم آیس خرڅېږي، کوم چرس خرڅېږي، کوم نور داسې د جرم کارونه دي هغه نه ښکاري. زموږ تاجر ته چې کوم تکلیف دی څومره ورکولی شي هغه ورکوي. موږ په کرونا کې دي انتظامیې سره څومره هیلپ وکړو، د هغې باوجود دی زموږ چې کوم تاجر دی هغه موټرسایکل ریسار کې زموږ د صدرانو یا زموږ د مشرانو په وساطت سره هم هغې دې کې څه هیلپ نه کوي. نو زه خپل د چې کوم آی جي دی، کوم سی پی او صاحب دی، کوم زموږ نور متعلقه چارواکي دي، وزیر اعلی صاحب دی، ټولو ته زه دا اپیل کوم، دا خواست ورته کوم د یو تاجر په حیثیت چې زموږ د ایس ایچ او صاحب د فیلفور تبدیل کړی شي او موږ ته یو داسې ایس ایچ او راکړی شي چې هغه عوامي سړی د عوامو خدمت کولو والی او د جرایم خلاف وي. دلته خبر وشو چې موټرسایکلې پټېږي، غلاګانې هم کېږي، نو د پولیسو څه ګشت وغیره دلته نه وي؟ د تاسو د ګشت پورې ویل نو موږ خو ایس ایس پي منصور امان صاحب سره میټینګ شوی دی. هغې نه مخکې هغه کومه امیر تاکالي واقعه شوې وه نو زموږ هغه ایس ایس پي اپریشن افریدي صاحب سره هم زموږ میټینګ شوی و. نو هغې موږ ته تقریبا هر بازار ته دو کسان ورکړي وو. خو دلته کې ما تاسو ته دې نه مخکې هم وویل چې دا کوم ایس ایچ او صاحب دی د جرایمو حقله کې خو بالکل څه اواز د نه ښکاري چې یا موږ سره تاجرانو سره څه میټینګ وکړي چې یاره زه دې تاڼې ته ایس ایچ او راغلی یم. البته زه ګوهر خان نه ډېر د هغه شورګرګزار یو، د هغه چې څومره مونږ هغه ښه ووایو نو دا به کم ډي ایس پي سټي 1 ګوهر خان، ځکه چې هغه ته مونږ تاجر کم یو خبره مونږ نو هغه باندې اکشن اخلي. اوس چې کوم دغه خبره تاسو وکړه د موټرسایکل غلاګانې کېږي تاسو وایي، نو پولیس اوس هغه ګشت مش ختم شوی دی، تاسو وایي چې دوه کسان یې ورکړي؟ بالکل ګشت خو بالکل ځکه نشته دی. مونږ د موټرسایکل اندر ریکارډ په تاڼه خان نازک شهید کې اوس به هم زمونږ د بازار انجمن تاجران بازار جنګیرپورې تقریبا 10-12 اف آی آر به درج پراتی صبر روزنامچی وي. خو دې ایس ایچ او نه پورې د جنګیرپورې بازار نه یو تاجر، نه یو عہدهدار، نه یو دکاندار، نه یو عوام د گلیاتو نه چې یاره ورګه دې پلان فلان گلی نه دا یو موټرسایکل بې درکه شوی دی، د داسې څه قسمه تپوس هم نه دی کړی. یو بل ملګري سره هم خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رورجان لږ راته دا ووایي دلته صفایي څه صورت حال دی؟ نکاسیاب که خبره که موږ وکړو چې کله باران شي نو آیا د هغه اوبه ټیک ځي که نه هماغه شان دلته بیا ولاړ دي ډېر وخته پورې لکه څنګه چې د پېښور په نورو بدن کې داسې حساب دی چې دا چې کومې نالې جوړې دي دا تقریبا 25-30 سالو چې کوم مخکې نالې دي هماغه دي، هغې نه به پاس دې کې کار مار نه دی شوی. د علاقې چې کوم ایم آی دی خو صفایي کوي خو محدود وسایل دی هغې سره. هغې نه مونږ ګیلې په دې نه کوو چې دوه جمعداران دي ورسره پوره یو سیسول هغې ته حواله ده، نو هغې نه مونږ ګیله په دې نه شو کولی چې هغې سره وسایل یې نشته. او باقي دا چې کوم مینالې دي دې کې زاړه چې کوم د ګیس پایپونه دي هغه ننوتي دي، هغې په وجه ګن ایسار شي نو هغې په وجه نالې بند نه شي، بیا د مونځ ټایم کې خلکو ته تکلیف شي، دا اوبه ټولې روځي. زموږ مطالبه ده چې دا نالۍ دي مین سنټر کې راشي، څنګه چې دا نوی سیسټم جوړ دی. خو د دې هم تیر بلدیات هم شو، دا بلدیات هم شو، د تیر پی ټي آی ګورنمنټ هم اوس هم صوبه کې پی ټي آی ګورنمنټ دی، خو دا نالۍ منځ ته نه شوې. نو د دې په وجه دي کې زاړه پایپونه دي د ګیس هغه کټکول هم نه شو، هغه ویستې هم نه شو، نو هغه چې کوم دی هغې په وجه ګن ایسار شي، نالۍ بند شي. چې کوم د دې مین شاهي کټه چې ورته وایي د هغې مسله ده، د زیات خلک موږ سره چې خبرې کوو نو هغې هم دا وایي چې د دغې لویې مسلې له وجې چې څو پورې هغه نه حل شوي نو دا د هغې پورې به همدا شانه مسایل وي. د شاهي کټې صفایي چې څه ټایم هغه تاسو 3 کاله مخکې چې کوم دلته یو غټ باران شوی او سیلاب راغلی او زیات در دکانونو کې اوبه تللې وې، هغه صفایي چې شوې هغې نه پس 3 کال دی بیا د شاهي کټې صفایي موږ نه ده لیدلې په دې ګورنمنټ کې. ډېره مننه. یو بل ملګری سره وملاړلی د هغې نه هم تپوس کوو چې کوم د کورونا د لاکډاون تیر شو د هغې نه پس یو ځل بیا چې کوم دوکانونه کولاو شوي دي، کاروباري سرګرمۍ چې کوم دي نو هغه بحال شوي دي، نو دې نه لږ به تپوس کوو چې دلته څه صورت دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. لږ راته دا ووایي چې کوم د کورونا لاکډاون تیر شو د هغې نه پس الحمدلله دوباره چې کوم کاروبارونه دي بحال شول، نو څه ګزاره کېږي بیرته هغه بحالي څنګه ده؟ ټوله مخکې وجیزه د مشرق ټي وي شکریه ادا کوم چې هغوی په دومره ټایم کې زموږ یو تاریخي بازار ته راغللو، موږ ته موقع راکړه د خبرې د کرونا په وجه باندې یا د تاجر برادرۍ په وجه باندې به زه یو واقعیت تاسو ورکوټ غوندې ویم. امریکا کې الیکشن و، جارج واشنګټن صدارت ته ودرېدلی و، امریکا صدارت ته ودرېدلی و، هغې ته څه کسان لکه رپورټران هغه ورته چې که تاسو سبا د امریکا صدر شوي تاسو به څه کوئ؟ نو هغې زه به خپل دفتر کې ناست یم، هغه ورته دفتر کې ناست تا ته دې ټایم کې 4 کسان لرم، یو ته اقوام متحده جنرال سیکرټري،
یو د امریکای جنرال، یو د عرب چیرمین او یو عام تاجر د امریکا. نو دې سره کې به تاسو ټول مخکې چا سره ملاقات کوئ؟ نو هغې ورته زه به ټول مخکې امریکن عام تاجر سره به زه ملاقات کوم. نو هغه رپورټر په خندا شو، هغه ورته څه چې عام تاجر؟ نو هغه ورته چې تاجر زما مضبوط وي، معیشت زما مضبوط وي، دا ټول به ماته راضي به، چې زما معیشت کمزوري ماته به څوک هم نه راضي. نو د دې کرونا په وجه باندې پاکستان کې چې څومره تاجر طبقه خرابه شو، تباه شو، پلی کې نو که دومره یو قسم تباه شو چې هغه سرکاري افسر دی او که نان سرکاري افسر. تاجر او زموږ دیاړي ما چې څومره زموږ تباه شو، دومره بل هم تباه شو. مونږ ټوله سودا د پنجاب نه راځي، پنجاب نه دلته راځي. زموږ 3 میاشتې دوکانونه بند دي، کې زیات کسان دي هغې د دوکان چې دی هغې کریانې دي، تاجر به بند و، هغې به څه کولی؟ نو د تاجر چې څومره دی پاکستان کې د کرونا په وجه خراب شوی دی او بیا د حکومت طرف نه خو یو شی دی موږ ته نه دی میلاو شوی. او دی حکومت چې موږ یو تاجر ته ریلیف ورکړی یا موږ یو تاجر ته دا اشور کړی، یو کارخانه کې ما سره 10 کسان کار کوي، زما کارخانه بنده ده، 10 کسان ولاړ د هغې دیاړۍ نه خراب شي، هغې څه 3 ماشومان دي، هغې به څه کولی؟ چې سړی دیاړي والي 1500 2000 والي، خو هغه به ځان سره کور ته څه وړي به، نو چې هغه 2500 هغه به څه کولی؟ یا به هغه غلا کولی یا به هغه خیر کولی. نو زما په خیر د پی ټی آی حکومت خو تاجر بالکل خیر ته کینولی دی، باقي د خیر هغه خو موږ نه کېږي چې موږ خیر غواړو او ریلیف غواړو، څه شته نه چې دوی موږ ته څه ریلیف راکړي. باقي د که چا دې ورکړي هغه راضي شوي دي. زه بانګېدره باندې یم چې پی ټی آی حکومت کم یو تاجر ته ریلیف ورکړی دی، باقي تاجر نه خو دوی غواړي، موږ نه دوی چنده غواړي. زموږ پیسې دي دوی پې محلونه جوړوي، زموږ پیسې دي دوی پې کوټې جوړوي. تاسو ما ته چې پاکستان کې کم مالدار سرکاري سړی چې د هغې جایداد پاکستان کې، کم سرکاري افسر د هغې کور په پاکستان کې، د هغې جایدادونه د هغې کورونه بهر ملکونو کې چې دلته نیټیر شي، بس هغې ته جاز تیار ولاړ وي او هغې بهر ځي. پرون چې کوم دا ټیکس راغلی دی، ما سره ملګرو پې مشوره هم کړې وه او ما ته ویل دا ټیکس راغلی دی. ما ورته ویل دا ټیکس راغلی چا دپاره راغلی دی؟ غریبو دپاره راغلی که نه ټول پاکستانیانو دپاره راغلی دی؟ نو زما په خیال هغې کې کامران بنګش ټیکس نه دی ورکړی جي. تیمور جګړه زما په خیال څه 300 دي که 400 روپۍ ټیکس ورکړی. خډا هم پرېږدي جي، زموږ عمران زموږ وزیر اعظم عمران خان صاحب 2 لکه روپۍ هغې ټیکس ورکړی دی. دا د 2 لکو روپو ټیکس خبره ده. ښه زه په موټروې ځم، ما سره د یو 50 روپو ګاډی دی مهران سوزوکي، ما ودرې چې ودرېږه 480 روپۍ ما ته ټول ټیکس راکړه. ما نه څنګه یو ګاډی تېرېږي چې هغې کې یو وکیل ناست دی، یو سرکاري افسر ناست دی، د هغې سره 1 روپو ګاډی دی او هغه په ټول پلازا باندې همداسې ځي. ولې هغه پاکستاني نه دی که نه هغه د دا شی معاف دی؟ زه غریب سړی یم، ما نه 480 روپۍ خو اخلي هغه د کروڑونو په ګاډي کې ځي، کروڑونو په د هغې جایداد دی او هغه دې موځي، هغه ټول پلازا باندې دی. زه منم د ټیکس خبره وکړه، نو داسې وفاقي وزیران هم شته چې هغې 1 روپۍ هم ټیکس نه دی ورکړی. نو مطلب دا چې ټول هر څه به غریب کوي، هر څه به تاجر کوي. زه جی زه خو یم چې کوم سړی پاکستانی دی که نه هغه به غریب وي، او چې غریب وي هغه به پاکستانی وي. چې پاکستان کې مالدار وي، وزیر وي، سینیټر وي، غټ عہدیدار وي، هغه نه پاکستانی وي او نه به د هغه پاکستان سره مینه. او د ښایي ما د کوم یو سینیټر ویل چې روز زما د لیکونو په جایداد دی او ما دا ټیکس ورکړی دی، یا او د ښایي یو سپیکر چې هغه چې زما دومره جایداد دی ما دومره ټیکس ورکړی دی، او د یو صدر یا وزیر اعظم یا یو ایم این ای یا ایم پی ای چې هغه چې زه دا ورکوم چې پاکستانی وي هغه غریب وي، او چې غریب وي د هغه په زړه کې به د پاکستان مینه. لږ راته دا ووایئ چې تاسو خبره وکړه چې کاروبارونه زموږ ډېر خراب شوي دي، الله بیرته بحال نه شو هغه شان چې کوم بهالېدل پکار و. حکومت په کومه طریقه اوس تاسو مدد کولی شي؟ حکومت زموږ په یو طریقه مدد کولی شي چې بجلی ټوله مین زموږ مسله ده، خو نه چې دلته کې یو شی چې ارزان شي نو هغه ورکوي. بیا څوک پټرول ارزان شو چا ورکړل، چینی ارزان شو چا ورکړله، که غوړي ارزان شو چا ورکړل. صرف دی اعلان کوي چې بھائی دا شی ارزان شو، چې ارزان شو بھائی ورکوي که نه، ولې نه ورکوي؟ زه د 50 روپو غلا کوم، ما پسې 10 پولیس والا راځي او هغوی ملکونه تباه کړي او سبسډیان نیولي او هغوی ته جاز ولاړي. جهانګیر ترین ته چا ولېږلو بار؟ همدې حکومت لېږلی که نه، بل چا خو نه لېږلی. دلته کې زه یو سایکل چې غلا شي نو هغې پسې 10 پولیس والا راځي، یو 10 پسې سچو راځي، یو 10 پسې هغه ولې چې هغه یو سایکل پر کړي او چې څوک ملک تباه کړي او ملک لوټ کړي هغې اړو ته پوس نشته دی. نو موږ نه حکومت څه موږ ته د خیر تمه وکړي، موږ د الله نه غواړو چې الله ته راباندې مهربانه شي چې الله زموږ کار روان کړي. باقي که دا حکمرانان دي دا سینیټران ټول نه مخکې خو زه تاسو یو 2 خبرې کوم. موږ پاکستان ته د سینیټ څه ضرورت دی؟ یو سینیټر لکونو روپۍ تنخواګانې لري، اوس پورې ما د دې چې سینټ موږ دپاره کړي څه دي. قومي اسمبلۍ ممبران دي، ما پروس اخبار کې کتو 85 ارب روپۍ زموږ سالانه د دې خرچه ده. 85 ارب روپۍ زموږ د وزیر اعظم 8 لک روپۍ تنخواه ده زما په خیال باندې، او د صدر زموږ 8.5 لکه ده که 9 لک روپۍ تنخواه. نو ستا پته لګي کې ګزار نه کېږي چې ته یو د ښځه او زه 1500 کې 1000 روپو کې زه د ګزارو کوم، ما ته چې ته ما ته چنده راکړه، نو ته 8 لک چنده نه ورکوې، زما 1500 ته چې ما ته چنده راکړه، نو دا تا دپاره شرم خبره که ما دپاره شرم خبره. ما خو تاسو مخکې ویل چې غریب وي، پاکستاني وي، په زړه کې به ملک دپاره مینه وي.
یو بل کاکا جی را سره هم موجود دی، د هغې سره هم خبرې کوو. السلام علیکم. यही कह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ है. एक्सपीरियंस बगैर तो बंदा कामयाब नहीं हो सकता. गरीब आदमी को भी चाहिए, गरीब आदमी को ये चाहिए सस्ता दवाई हो, चीज़ सस्ती मिले, काम मिले. काम के बगैर तो कुछ मुश्किल, चाहे दुकानदार है कुछ भी है, उसकी घर की आमदन है 600 रुपया, तो जो कमाता फ़र्ज किया 600 है, तो उसके घर में ख़र्चा 2000 रुपया, तो क्या करेगा उसको. असम्बली में तो नहीं जाना ना. आम आदमी को सस्ता दवाई चाहिए, चीज़ सस्ती हो. महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, सुकून नहीं है लोगों को, किसी को भी. किसी को सुकून है. बाहर मुल्कों के रूल रिलेशन देखो, इधर देखो. मैं तो आया हूँ अटक से आया हूँ सामान लेना ऐसे. तो ये चीज़ें आवाम खुशहाल नहीं है, खुश नहीं है आवाम. क्यों खुश कैसे होगा? सब तकरीबन दिहाड़ीदार है, चीज़ महंगी है. चीज़ महंगी मिलेगी तो मुश्किल नहीं है. रोज़गार नहीं है, काम नहीं है. माशियत जब इनकम नहीं ज़्यादा होगी तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? ये हुकूमत तो दावे कर रही थी कि हम चीज़ सस्ती करेंगे. मुल्क में इनकम नहीं होगी किसी तरह से भी तो मुल्क तरक्की कर सकता है? बस तो निचले तबका उसको क्या चाहिए? सस्ती चीज़ चाहिए, रोज़गार मिले. یو بل دکاندار را سره هم موجود دی، هغې سره هم خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دا راته لږ ووایي چې دا کوم لاکډاون تیر شو، د دې د وجې نه ستاسو کاروبار ته څومره نقصان رسېدلی؟ یاره کاروبار خو کافي اثر پرې پرېوتی دی جی. زمونږ د دې بازار ډېر مسایل ډېر دغه دغه شوي مونږ سره وعدې شوې وې د حکومت د طرفه، هغې کې مونږ ته اوسه پورې ریلیف نه دی میلو شوی. او مونږ سره چې کوم زمونږ لاندې طبقه ده، د مزدور طبقه ده، هغې پکې چې کوم دی غریبان ډېر دغه شوي. وزیر اعظم صاحب چې خپل ځان ته کمې دا تنخواګانې زیاتې کړي دي، دا دغه زیاتې کړي دي، نور ریلیف. نو مونږ دا غواړو چې هغه مونږ ته میلو شي د کاروبار د دغه دپاره. صحیح ده. ډېره مننه. دا د جهانګیرپوري تاجرانو چې مختلف د دوی مسایل دي، دوی چې دلته د بجلۍ مسایل دي، تارونه دي، د صفایي نظام نشته، دغه شانې د غلاګانې کېږي. یو شمېر نور هم د دوی مسایل دي. دغه غوښتنه کوي چې دوی دا مسایل دی حکام چې کوم دي نو هغه حل کړی شي. دې نه علاوه دوی دا غوښتنه هم کوي چې کوم کاروبارونه دوی ډېر زیات متاثره شوي دي نو دوی ته دې بلاسود قرضې ورکړي، وړې وړې قرضې چې دوی دا کوم کاروبارونه دي دغه یو ځل بیا خپل زوړ حالت ته لاړ شي. ګرانو کتونکو پروګرام کې وې د دمې ټیم دی او چې دمې نه واپس راشو نو بیا به یو بل بازار کې د نور تاجرانو سره خبرې کوو. موږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو قصه خانه بازار کې موجود یو. د قصه خانه چې کوم بازار جنرال سیکرټري دی هغه سره موجود دی، د هغې سره به خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته لږ ووایي چې کوم لاکډاون تیر شو، دوباره موږ ګورو حال چل دلته بحال شوی دی، څومره نقصان شوی او د هغې غزالت تاسو څه ګڼئ څومره ټیم کې کېدی؟ یاره الحمدلله د الله ډېر شکر دی چې دا حالات واپس چې کم دی سازگار شو او د دنیا دا رونق واپس چې کم دی بحاله طرف ته راغو چې زموږ ګیزخانه بازار په پوره دنیا کې خپل یو تاریخ لري او دلته کې به چې کم دی یو تورې تیارې راغلی او الحمدلله هغه تورې تیارې لاړلې او واپس چې کم دی تاسو کتی شئ یو چهل پهل دی او رش دی پکې. نو دا شیزونه په دې بازارونه چې کم دی په دې رونقونو باندې خوند کوي. الحمدلله اوس خو چې کم دی کاروبار شروع شو، هغه کم چې نقصان دی نو هغه انتهایی ډېر غټ نقصان دی. هغه د کرایو په شکل کې نقصان دی، هغه چې کم دی د روزګار چې کم ټپ شوی د هغې په شکل کې نقصان دی او کم از کم چې کم هغه نقصان دی نو هغه را روانه 2-3 کاله به بې لګي هغه ګیپ پوره کېدو، هغه روزګار واپس هغه خپل سیسټم راتلو کې به کم از کم 3 کاله به لګي. لږ د دې بازار که په مسایلو باندې خبره وکړو، کومه غټه مسله ده؟ یو خو تجاوزات ډېر زیات دي، بل څه مسایل شته؟ یاره پوره پېښور کې وګورئ نو د کیسهخانه بازار کې چې کم دی نو مسایل ډېر زیات دي. دا هغه بازار دی چې پوره دنیا کې یو تاریخ دی. تاسو کتی شئ هر طرف ته وګورئ د ټریفک ډېر زیات غلط نظام دی پکې. وګوره طرف ته چې کم دی د بجلی تارونه ټول هر یو څیز چې کم دی بازار ډېر زیات تنګ شوی دی.
دویم چې د تجاوزات حوالې سره خبرو کوم نو حکومت دې نه مخکې ویلي چې یاره کم چې دا چابړي مار دي دې دپاره به مونږ یو داسې یو سپیسیفیک ځای دوی له ورکړو چې دا خلک به له دې ځای نه پاسي نو دا لارې به کولو شي خو بدقسمتۍ د طرف بدقسمتي چې کم دی نو اوسه پورې څه داسې اقدام اوچت نه شو چې دا کم خلک په دې روډونو ناست دي چې دا د دې ځای نه لر شي او دوی دپاره خپل یو خاص ځای نه کیدي او هلته لر شي او دا خپل خلک هلته خپل روزګار د قصهخانې بازار چې کوم تاجران دي د هغې انفارمیشن سیکرټري سره موجود دی د هغې سره به خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حافظ محمد اسماعیل جی زما نوم دی او دلته جی مسلې دا دي چې یو خو ټریفک ډېره زیاته مسله ده چې کوم تاسو ګورئ چې دا کم ملمانه مثال که دې قصهخانې ته راځي یا تاج کسټمر راځي نو هغې دپاره دلته د ګاډي ودرېدو ډېره زیاته مسله ده. یو بله مسله چې کومه ده هغه د اوبو مسله ده چې هغې دپاره موږ درخواستونه بار بار جمع کړي دي خو په هغې باندې څه ایکشن څوک حکومت نه لي. مثال حکومت وایي چې یاره د دې بقایا پاتې WSSP والا وایي چې د دې بقایاجات پاتې دي خو هغه بقایاجات داسې دي چې هغه دماکه چې کم شوی و د کیسهخانې کې کم دماکو دور چې و نو هغې کې د دې اوبو هغه لین کټ شوی و نو هغې نه پس د دې هغه بیلونه خپل نه دي جمع کړي نو موږ ستاسو په چینل په توسط سره حکومت ته دا وایو چې تاسو دا اوبه دلته بحال کوئ په دې نیمه کیسهخانې کې نو بیا چې تاسو څنګه بلنګ دی هغه خپل میاشت یا شپږ میاشتې پس چې څه پراسس دی هغسې به موږ جمع کوو. قصهخانې بازار کې موجود یو بل مشر راسره وملاړی هغه نه تپوس. السلام علیکم. السلام علیکم. ټولو نه پهله خو مشرق ټي وي زه شکریا ادا کوم چې زموږ پرنګ خلک یې راوبلل او موږ نه د اواز و تکرار دپاره بس بحث مباحثه کوو. د عرض دار سرجي چې د لاکډاون نه پس په موږ باندې کم حالات تیر شو دکاندارانو موږ سره ډېره ګزاره وکړه 20,000 کرۍ وه موږ نه 10 اخیستې خو هغه بیلونو کې چې دغه کم شوی دی سرجي هغه پروفیشنل خلکو له شوی دی پور خلکو لپاره غریب خلکو لپاره نه امیر خلکو لپاره شوی دی. موږ په عمران خان باندې تهمت نه لګوو یوازې یو سړی دی به ښي خو لاندې کومه طبقه چې ده که نه پاکستان پیپلز پارټي عوامي نیشنل پارټي مسلم لیگ الف ب ت س کاف نون لیگ دا خلک یې راغونډ کړي دي خو پهله موږ په چپو وروستو اوس یې سمو چپو کې وروستو دا اوس هم وایي لاکډاون دی. مثال خبره ما سمارټ لاکډاون لګولی فلانې ما ته به د دې وضاحت څوک کړي چې دا سمارټ لګېدلی او ډاک لګېدلی او باک لګېدلی دا ټول ګپ شپ دی. تاسو اوس دا اندازه ولګوئ د دې په کمرشل دپاره یونټ مثال خبر 50 روپۍ دی او عام چې کوم کمرشل نه اوټ دي د هغې یونټ چې کم دی 1012 دی نه دا کمرشل یونټ چې کوم را روان دی دا د بجلۍ دې کې پلاټینیم او سونه را روانه ده په دې ګران دی او هغه طرف ته ما ته ښکاري ګیلټ او تانبه ده هغه طرف ته نو زه په دې اړه یم ټولو نه خو دا مسایل پیل حل کوي هماغه د کیسهخانۍ رش دی هماغه رشکې دي مسایل درته ښیم 30,000 رشکوله پرمننټ رشکې چې کوم دي هغه الاوډ دي او نن سبا 1,30,000 رشکې چېرته نه راغې ټریفک څه شو انتظامیه څه شو ما ته وښیه شابه ټولو نه پیله خو دا نو چې دا رشکې وګوره ختمې شي د دې مزدوري به الله نه ختموي ټاټکې شته مزدوري زه به دا دوکان کې ناست یم ما تسبیح لګولي ګوتې مې لګولي واسکټې مې لګولي ګړۍ مې لګولي موبایل مې لګولي زه الله خو به یو خرڅ کړي که نه نو دا رشکې ته موږ پاتې شو موږ د ټیکسۍ ته پاتې شو سایکل ته پاتې شو اوس یو نوې منصوبه راغلې ری په ټرین او جي ماشاءالله د خیره سره میاشت تېرېږي یو ګاډی پکې بلاست کړی دا ټولې کمزورتیانې د چا دي زمونږ موږ ټاپه لګولې وه هغې معذرت خفه یې به یې ټاپه باندې هېڅ پې نه یو خفه عمل بره نه دی قرآن کې راغلي څنګه چې ستاسو عمل یې داسې به د باندې باچا مسلط کېږي زه د عمران خان بد نه ویم دا زموږ په عملو راغلی دی جی آمین خبره ډېره مننه مشرق ټي وي السلام علیکم. قصهخانۍ بازار کې موجود یو بل دکاندار سره هم د هغې سره هم خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجي صاحب بازار څه مسایل دي لکه مختصره ته ووایي. لاکډاون کې هماغه لاکډاون کې زموږ څلور میاشتې دوکانونه بند وو کرانې بیجې بیلونه دي مزدوران دي راباندې دوکان خرڅې دي خپلې خرڅې دي راباندې او دا تقریبا دا د الله کې دا لاکډاون دې ختم شي دا مسکلونه کولو شي دا شادیالې دې کولاوي شي زموږ غریبانو کار روان شي پکې ډېر وجه زموږ ټول کار باندې. قصهخانۍ بازار کې موجود یو بل مشر راسره وملاړی هغې نه هم تپوس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجي صاحب دا راته لږ ووایئ چې کوم مارکیټ دی دا د دې مارکیټ مسایل څه دي او بیا چې کوم د لاکډاون تېر شوی څومره متاثره شوي دي دا دوکانداران څومره چې د دې مارکیټ دي. جناب دا 15 میاشتې لاکډاون تېر شو په دې کې دا ټول دوکانداران ډېر وځپلي شو او هغه دغه پورې وځپلي شو چې هغه اوس کرۍ نشي ورکولی هغه کریانې چې دوی هم پیډرول شو شاګردان هم ډېر شاګردان هر دوکان کې 2 3 شاګردان دي هغوی هم بې روزګاره شوي دي او دا کار اوس موجوده وخت کې دا حل دی چې نه کسټمر شته او نه شته
هغه شته، کاروبار هم ډېر خراب دی او موږ حکومت سره دا مخکې مطالبې کړې وي چې کوم تاسو موږ لپاره ریټ یې مقرر کړی دی نو که هغه بازار په سطحه تاسو تقسیم کړئ نو ډېره بهتره وي. دا بېروزګاري او دا مثلا چې چا باندې څونه قرضې دا قرضې به ختم شي. همدغه ټولې مسلې بل بازار صفایي نشته، سټریټ لایټ خراب دی بالکل او سټریټ لایټ هم نشته او دا نور مسلې هم دي صفایي بالکل نشته. نه هغه راځي خړکوب راځي او نه نور څه هغه کوي. اوس یو بل بازار ته راغلي وو، شاه ولي قتال چې د پېښور یو تاریخي بازار دی. د بازار صدر صاحب را سره موجود دی، هغې نه به تپوس کوو. السلام علیکم. السلام علیکم. سر که لږ مناسب ګڼلی خپل تعارف وکړئ، بیا به راته ووایي چې کوم کاروبارونو څومره متاثره شوي دي، اوس چې کوم دوباره بحالي طرف ته خبر روانه ده نو څومره وخت کې تاسو ګڼئ چې دغه هر څه به دوباره خپل اصل حالت ته لاړ شي؟ زما نوم ملک زاهد دی او زه سراج شمر او کامرس چې کوم د پریزیډنټ پاتې شوی یم او تقریبا دا د 10 کاله وشو د پېښور تاجرانو نمایندګي کوم او مطلب لیډرشپ کې سرو 15 کسان دي هغه کې زه او چې کوم دی نو اوس کاروبار باره کې تاسو لاکډاون حوالې سره چې کوم دغه څومره اثر شوی دی دلته، اوس چې کوم حالات بیرته دوباره بحالۍ طرف ته روان دي نو تاسو څه ګڼئ څومره وخت کې دا اصل حالت تخپللی شي؟ ګوره خالي د پېښور یا د پاکستان خبره نه ده. زه اوس تللی یم هسې وزټ باندې چې کوم دی امریکا ته، نو لاکډاون د وجه زه پکې شپږ میاشتې ما چې کوم تکلیف مې تېر کړو نو اوس فلایټ کلاو شو نو زه رالم. نو هغه د ټریلیون آف ډالرز اکانومي ده امریکا، لیکن داسې سټورونه دي چې ډېر غټ غټ سټورونه چې دي هغه بند شو او کاروبار خو زیرو شو هلته، لیکن ګورنمنټ چې دی هغه مطلب مضبوط ده نو هغه ټریلیون آف ډالرز خلکو ته ورکړي دي. خلک کور کې ناست دي، هغې ته هغه چې کوم دی نو پیمنټ کوي او زموږ ملک خو غریب دی. دلته چې کوم سرالو کاروبار خیر کاروبار نو خبرو زما زوی دلته و نور دلته و نو هغې بیخي کاروبار نشته که نه او ګورنمنټ چې کوم دی دلته کم پیسې ورکړي دي هغه ډېر غټ پیسې ورکړي دي، خپل مالي حیثیت سره ډېر غټ خرچه یې وکړو، لیکن دا دی چې کاروبار چې کوم دی نو هغه خراب شو. کم مالدار خلک دي هغه سسټین کولی شي، هغې اخراجات هم برداشت کولی شي نو هغې خو چې کوم دی سروایو کوي او بیا هغې مارکیټ ته رالو نو بس هغه اربونو روپۍ دي هغو سره، لیکن کم لاندې طبقه ده مونږ په شان دي دا بازارونه کې چې دي هغه غریب لاړو تباه برباد شو. مته سرمایه و نه، دکانونه بند شو او لیبر خرچه بر باندې و نو اله دا اوس چې دی نو څو ورځې شوي دي ځکه چې زموږ پاکستان کې کاروبار واده سره وي. اوس ودونه اله شروع شو، دغه شادي اعلان کولاو شو، دا سپټمبر نه پاس چې کوم دی دا تقریبا جنوري فروری اپریل پورې به دا واده ماده کاروبار به وي، لیکن اله سټارټ شو نو دا بیګا چې کوم دا په دغه کې پنجاب نه دا خبرونه په ټي وي کې بیګا اورېدل چې تقریبا 300% بیا چې کوم دی نو هاي شو دا کرونا نو خامخا هغه شی اوس بصرت هم راځي، پېښور ته هم راځي نو دا یو خوف بنیاد سکولونه چې کولاو شو نو دوباره یره ده چې الله پاک دې ونه کړي چې دا الله پاک مهرباني وکړي ځکه چې موږ ورلډ وکتو چې هغې خو څه وجوهات دي چې هغه کرونا ده نو دلته خو هېڅ پته نه لګي چې د دې وجه څه بس صرف دا یو وجه ده چې الله پاک مهرباني شوې ده، بس نور هېڅ خبره نه ده، صرف الله پاک مهرباني. احتیاط هم هغه شانتې موږ نه دی کړی، نه کولی شو، نه ویکسین راغلی او نه څه میډیسن خلکو خوړلی، لیکن خلک وایي چې نشته، چا هم ماسک نه دی لګولی او بس صرف دا یو وجه ده چې الله پاک احسان کړی دی بس. څه وایي چې کوم دا مارکیټونه یې دلته دوباره هغه سرګرمۍ پکې بحال شوې خو تاسو وایئ چې نقصانونه ډېر شوي دي، حکومت په کومه طریقه باندې د دې تاجرانو هیلپ کولی شي چې دغه سره یا ټیکسونه معاف کړي یا دغه شان هغې ته قرضې ورکړي، په کومه طریقه مدد کولی شي؟ یاره قرضې خو داسې دی که نه چې زموږ خو 13% باندې دا انټرسټ ریټ و، بیا ګورنمنټ چې کم دی 13% کې چې څوک والي نو هغه خو کاروبار نشي کولی، بیا دې رالل تقریبا 8 ته بیا 7 ته، لیکن دا دی چې بار ملکونو کې اوس بیا هم هغه خبره ده امریکا کې 0% باندې ته څومره پیسې حالې درکوي نو دلته هم پکار ده چې یاره کم از کم دا انټرسټ ریټ دې کم کړي او خاص طور باندې دا کم لاندې طبقه ده که نه دې ته بغیر د سود ورکړي که نه، د دې دا لاندې طبقه چې تاسو بینکینګ دا ریکارډ تاسو وګورئ که نه چې دا لاندې طبقه کله هم پیسه اخیستې ده، دې 100% پیسه واپس کړې ده. دا که چې چا چې اربونو اخیستې دي
داغه ریکارډ دا نه غواړي 300% داغه بلیک دي پیسې نه دي ورکړي او لاندې طبقه سره تاسو بغیر د سود ورکړي او خدای رسیدا اکانومي د سبب بوست شي ولې چې دا 90% اکانومي دی لاندې طبقه سره ده اکثریت د دې لاندې ده نو دوی ته بغیر سود ورکړي بغیر د ګارانټي خدای رسیدا پورا پیسې به ورکړي د بازار یو بل مشر سره ملاله هغه سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. درته لګوي چې مشر خبرې وکړي چې کاروبارونه ډېر زیات خراب شي تاسو غنئ اکرایانې چې کوم د دکانونو به وي نور اخراجات به څنګه کومه طریقه وته سره چې تاسو ګوري د 5 میاشتو چې لاک ډاون اوغه بګي ډېر زیات دا کم دکانداران دي په ډېر زیات خراب شو ډېر زیات تاوان وکړو او کوم چې حکومت وعده کړې وي دکاندارانو ته چې یار اوغه په دې قرضه ورکو دا ورکو خو څه قسم هغه مطلب دکاندارانو ته ملونه شو اور بس دا دې چې اوس لاک ډاون ختم شوی دی نو بلک مارکیټ کې لګ جان راغلی دی اوس دا نیکسٹ منت کې به شادي حال کولاویږي اسکولونه نو لګ سنه سره کاروبار هغه سره لګ هل جوړو شو. څومره وخت کې تاسو غنئ چې دا کاروباري سرګرمیانې چې کوم دي چې تاسو اسکولونه هم کولاو شو ناشان شادیالینو هم کولاو شو نه مارکیټونه چې کم زوړ صورتحال څومره ټیم کې به هغې ته ورسېږي یاره دا کم 5 میاشتې تېرې شو دا خو داسې تقریبا وایي چې دا اوغه 5-7 سال شاته لاړو دا به چې پوره کېږي دا رقم له دکاندارانو کم نقصانات شوي هغې هغه ازاله نو هغې کم سے کم ډېر ټایم بلېږي چې دا خپل د دکانداران واپس سروایو وکړي خو هغې کې ډېر کم ټایم مطلب ډېر زیات ټایم بلېږي خو زه حکومت باندې وه عوام باندې وه نو مل جل کې زه هغه کم و هغې فایټ وکړو او بس الله پاک ډېره مهرباني ده چې دومره زیات نقصانات ونه شو چې دا دوی اوس هم وایي چې پوره ختم نه لکه هغه احتیاط خلک چې کم دي نو هغه موږ خو څوک هم نه کوي په کار نه چې لږ بالکل جی SOPs باندې یو قسم عمل نه کوي لګیا دی SOPs خو ډېر ضروري ده خو اوس تاسو دا ګورئ چې 15 ستمبر نه کالجونه یونیورسټیانې او بیا 25 ستمبر نه اسکولونه وکولاویږي خو داسې دا کم اوس بیا میډیا باندې بار د خبرونو ګورو لګیو چې پنجاب کې دوباره دا شی اوچت شوی دی نو اوس ګورو الله دې خیر واشي پکې چې دا شی چې کم دی چې دوباره د اوچت نشي او زه خو دا ویل غواړم چې SOPs باندې هر سړی عمل وکړي چې دا شی په ځای باندې ودرېږي. د دمې نه پس یو ځل بیا تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو دا وخت موجود یو په چترالي بازار کې کوم چې یو ډېر زوړ بازار دی دلته هم مسایل دي تاجرانو سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. دا راته لږ ووایي چې دلته کم مسایل دي چې د هغه تاسو وایي او چې هغه حل شي او د هغې لپاره د انتظامیې څخه تاسو چېرته څه خبرې اترې شوي دي؟ یاره انتظامیه خو ظاهر ده روز دې ځای نه تل واقفان دي ځي راځي دا خو داسې زموږ بازار دی چې دې کې آنا جانا ډېر زیات خلکو ځي راځي یو بازار ګاک نه علاوه نو بحران کې ډېر سخت مسایل وي دلته هر قسم هغه انتظامیه خو ډېر زیات به خبر دي لیکن تاسو وخت دا ټول بازار د بجلی تارونو ډېر مسله ده یونین والا د دې علم دی هغه هم کوشش به کړې وي او خاص کر د بازار اوس دو مرمت کړی دی هر څه ریپیرنګ شوی دی د لاندې نالو وغیرہ مګر هغه فایده نه دی رسېدی خاص کر باران په لحاظ نو دا موږ له تکلیف دی او نور مسایل خو ډېر دي اوس کم کله باران وشي نو بیا د اوبه دکانونو ته راوخیږي اوبه دکانونو ته ختلي دي او ډېر زیات زموږ دکان دا ګورئ خاص کر دا خصوصا موږ رکاوټ سپیشل ګینې دکان کې دا بد ښکاري لیکن صرف خپل د سیفټي د وجه موږ دا هغه کړی دی او باران اوبو دننه دکانونو کې تللی دي ټول مالونه تباه شوي دي 100 کاله مخکې اوس هم اوبو دې ځای پورې راځي مګر د رکاوټ د وجه هغه شي او ډېر سخت تکلیف دی خاص دکان خو لږ اوچت دی بیا خو بل دکانونه چې هغه لږ لاندې وي نو خو بیا ډېر نقصان ظاهر ده د وجه د حالانکې اوچت په باوجود اوبو براخته راځي دومره غټ بارونه هم کېږي که نه او خاص کر د دو بکار د غټ نالې چې دي دا شی کټه چې ورته وایي د دې صفایي ضروري ده ولې نکاسي خو دې ځای نه عمل ته ځي
نو نور مسایل خو ډیر دي موږ اوس کم مسایل وو ولې انتظامیه خو خبر دی نو دا بلکې موږ خو درخواست کوو چې هر چېرته زموږ دا خو ډېر ښکلی ښار دی پېښور چترالي بازار څه تاریخ دی دا چترالي بازار ورته ولې وایي دې ته به اسلام آباد بازار او دې بازار اسلام آباد د دې نوم دی ډېر ښایسته پاک موږ چترالیان دلته اکثریت زیات دی چې اول خو دلته ډېر بد حال و مثال داسې دولم پته ده د شاخانې او وغیره دا مګر خدای پاک وکړو چې بالکل ختم شو او ډېر پاک او صفا سوتره بازار دی او د دې بنیادي نوم هغو مشرانو اسلام آباد یې ښه دی اسلام آباد اوس موږ چترالي بازار کو چې چترالیانو اکثریت دی او زموږ خو 15-16 کالو دکان دی ماشاءالله او زه خپل هم دلته زموږ والد صاحب دلته وخت تېر کړی دی او کم اصل بنیاد حکومت کور کې د دې نږدې کیسهخانه دومره مین بازار د دې خو ډېر حیثیت دی ولې بالکل چترالي بازار کیسهخانې سره جوخت دی نو دې د وجه د دې لږ انتظامیه له تاسو هم درخواست وکړئ موږ هم کوو چې د دې لږ فکر وساتي موبایل مارکیټ کې موجود یو دلته د موبایل دکانداران چې کوم دي هغې نه هم لږ تپوسونه کوو السلام علیکم وعلیکم السلام درته لږ ووایئ چې ستاسو کاروبار څومره متاثره شوی و چې کوم لاکډاون تیر شو اوس چې دوباره مارکیټونه کولاو شو نو څه ګزاره روانه ده بیرته سرګرمۍ چې کومې دي نو هغه څنګه روانې دي السلام علیکم कोरोना की वजह से तो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ सारे कारोबार मुतासर हुए बल्कि पूरा पाकिस्तान मुतासर हुआ है क्योंकि इसके बाद अभी तो चलो कोरोना 4 महीने का था ख़त्म हुआ है मगर लोगों के पास अभी वो आमदन नहीं रही ऐसे हालात जा रहे हैं कि जो अमीर लोग हैं वो अमीर से अमीर हो रहा है और गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर हो रहा है क्योंकि अमीर के पास पैसा लगाता है पैसा खींचता है और गरीब जो है अभी हम लोग अपनी जगह पे आएंगे तो कम से कम 1 साल का टाइम लगेगा जी क्योंकि हालात ऐसे गुजर चुके हैं और इस कोरोना की वजह से बहुत एक तरीके से आप देखें ना कि गुर्बत बहुत ज़्यादा हो गई एक तो ये थे कि जो गरीब लोग हैं इतने मजबूर हो गए इतने मजबूर कि कोई चोरियाँ कर रहा है कोई डाके डाल रहा है कोई क्या कर रहा है कत्ल गारत कर रहा है वजह क्या है कि पीछे हालात ऐसे गुजरे मगर इन सब की ज़िम्मेदार जो है वो हुकूमत है क्यों कहते हैं अगर कहीं जगह पे कोई कत्ल हो जाए और उसका कातिल न पकड़ा जाए तो उसकी ज़िम्मेदार हुकूमत होती है तो ये जितने ख़राब हालात गए सब की ज़िम्मेदार हुकूमत है तो अब ये जो इस आपकी दुकान है किराए है इसकी तो किस तरह ये सब कुछ अखराजात और भी है तो किस तरह पूरी कर देती है सब ये जो हम लोगों ने जमा पूंजी की थी वो सारी निकाली है और वो ख़त्म की है क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था क्योंकि हम लोग सफ़ेद पोश लोग हैं लोगों से मांग तो नहीं सकते ना जो जमा पूंजी थी जो जमा किए थे वो लेते रहे बस निकालते रहे वो करते रहे क्योंकि इज़्ज़त भी बचानी है ना खाली माल तो जमा नहीं करना इज़्ज़त भी बचानी है तो इस कोरोना में हम लोगों ने अपनी इज़्ज़त बचाई है बाकी आगे अल्लाह मालिक है पहले भी अल्लाह मालिक था अब बाकी बाद में भी अल्लाह मालिक है क्योंकि रिज़्क़ का वादा अल्लाह पाक ने लिया हुआ तो इस वजह से हम लोग रिलैक्स अगर अल्लाह पाक ने रिज़्क़ का वादा न लिया होता तो पता नहीं हम लोगों से क्या बना होता है बल दुकानदार अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी खाजीदारत लगवाई तासुम द मोबाइल रिपेयरिंग सर ताल्लुक साथी जी नो वसंग चले से गुजारा की ओस बेर दोबारा हालत लखशु हालात कुछ नमक कोरोना नमक की सिंगहू कना नो ना गशांते जे कम दे खल्को सर बस बकाया आगाक सरम पेसी निश्ते दे कोरोना जे कम दे सिंगा मलगरी मख क्यूएल چې آل پاکستان ته متاثر دي دا شانتي غریب سړی چې کوم دی دا خو دلته سونه کاریګر دي زمونږ چې سونه واسطه د غریبو خلکو سره ده نو چې الریډي ای سره چې کوم دی کور سرمایه ختمه ده هغه الټه چې کوم دی د کور د غلې د پر نه بدلته موبایلونه سره وړي او موبایلونه به سټیک کې دل د ایکسترا پیسې وسو لګي کنه نو ماغه حالات چې کوم دی نو چې د کتن خراب شي کنه نو تر بره پر ټول ته متاثر وي نو مونږ به وایو چې موبایلونه ټول نه زیات متاثر دي کنه دا یو ایکسترا سیس دی چې خلک وایي چې مونږ خېټه له پیدا کو کنه کور ته غلا وروړو روټۍ وروړو نور یو شي غم کو کنه کو موبایلونه نو هر سړی چې کم دی نو دا موبایلونه خو چې کم دی زیاتره زم چې د مرګري کال یاد کو زه خو هم چې تقریبا 3 سال 4 سال پورې ودا اثر دلته چې کم دی لای کنه د خلکو تر هغه پورې به چې تر کم پورې ګره حکومت لا پکاري چې خلکو سره سپورټ وکړي څنګه چې دای داوی کړی وي کنه چې مونږ به خلکو له چې جی په طریقه سره سپورټ کولای شي حکومت نه سپورټ داسې پکارو چې دی ویل چې مونږ به تاسو سره د بجلی چې کم دی دا بلونه راځي کنه دی کې مونږ خلکو سره چې کم دی نو ډېر زیات یو هغه کو رعایت کو او بل چې کوم دلته کې سرمایه‌دار ولا پکاره چې لکه د سره حکومت او سره شانتي سپورټو کی دلته راشي د خلکو تپوسو کی د مارکیټ کې وګرځي چې دا وخت څنګه تیر کو دا کرای نه دلته کو د خلکو باندې دونه کرای نه وي هغه د جیبه د خلکو د کور نه جمع کونجي څخه چې خلکو قرض راغستې دي کنه او د بل نه راغستې دلته کې ځکه چې ویل چې ارس چې دي کنه کو دا کرونا
کم سے کم 6 مهینې وچلیده کو دا پرس سال پورې مې کنه نو ای دکان نشو پرې خوسته ځکه چې ای بس کول مخکې کنه ټول سپید پوش خلک دی ای سډاکی هغه خو نشو کولای چې یاره غلط هغه کار ویل دلته کې اوس هغه راځي مجبورون هغه کرایګانم ورکوي هغه بیلونم ورکوي خو حکومت د طرف نه سپورټ نشته دی سلور میاشتې ساس دکان بنو لغي وسومره بیل بجلی راتلو پتا سوسی یاره چې دلته کې عام چې ګم دی کنه بیلونه خو تقریبا 2-2.5 روپۍ پورې راځي کنه خو لکه حکومت چې کم ویلو چې یاره نو مونږ ویل چې کم سے کم د حکومت دا سپورټ خو وی کنه دلته خلکو سره چې یاره کم سے کم چې دا یو 500 روپۍ کړی وي چې زه خیر دی مونږه دا چې څونه مطلب کرونا مسلې وچلی دی خلکو روزګار نشته دی مزید هم نشته دی روزګار کنه نو د دې لپاره مونږ وایو چې یاره کم سے کم دلته د سرمایه‌دارو ته چې کم د دلته د صاحب هغه خلک دي کنه دلته د چا مارکیټونه دي نو دی دی ویلې وی چې کم سے کم د کرایګانو کې چې کم دلته خلکو سره پورا سپورټ کړی وي کنسیشن کړی وي او دا یو تاسو سره هیڅ کمی نشته دی جی کم هغه ای لازم وي چې سیوا کو در باندې تاسو وایي چې هغه مو اداره منور سیوا کوي نو حالت لګ نورم بیا خراب نشي بیا پرې دی سبا کوي نو پرې خو بس دغه خبره چې یاره سبا کوي انسان چې دلته یو سړی چې د بچپن نه هغه نه دونه محنت وکړي د دونه یو ریسکي کار دا زده کړي هغه دلته ټول وخت تیر کړي او بیا چې کوم دی نو اب څه کوي څه سوچ وکړي مخکې دا بیا بل څه کې ټول ژوند تیروي او هغې دپاره به چې کوم دی سټرګل کوي مهنګۍ خو ډېره ده روزګارونه نشته کرونا باره کې مطلب څلور میاشتو دوکانونه بند وو باقاعده موږ بار خپله 35,000 روپۍ کرۍ ورکوو د دوکان او پای کې داسې رعایت هم ته نه میلو شوی مطلب دوکان باره کې چې کرۍ ماف کړې را که نه الټم د جیبه 1 لاک سره پاسه ورکړي دي او هېڅ دغه پکې هم ته نه میلو شوی مطلب او کارونه الریډي خراب دي اوس هم چې کم داسې کارونه کوو مطلب کرۍ پکې د جیبه پکې راځي مطلب نقصان پکې راځي او بس پرېښودی خو ځکه نه شو چې بچپن نه پکې لګیو کم از کم دا 12-13 سال هم پکې وشو که نه دوکان کې لګیو نو چې کار دا پرېږدو نو بیا به څه کوو بل کار خو نه شو کولی حکومت په کومه طریقه ستاسو هیلپ کولی شي هیلپ دا کولی شي چې بس مطلب ټیکس یې کم کړي موبایل باندې چې کم ټیکسونه دي ډېر زیات دي که نه موبایل خرید فروخت کم شوی دی موبایل چې کم چینا نه راځي مطلب ټیکس پې ډېر زیات دی د باوجود مطلب کسټمر ته چې ریټ ووایي نو نه علي په هغه ریټونو ولې چې 20,000 روپو سیټي او 15,000 روپۍ پې ټیکس نو هغه نه علي نو دې د وجې بس کارونه ډېر خراب شوي دي او وارنټډ مال به دی چې یې قسم منافع نه او چینا نه چې کوم روزګار کېږي په ټول ټیکس لګېدلی او اره هم نه کوي او باقي بس داسې کړي چې پرېغوستو ته تیار کړي او پرېغوستی شو نه مجبوري ده کرۍ را باندې الټه راجمع شي مطلب پکې خرچې پکې داسې شي چې یو بل نه والو او کرۍ مالک له ورکو او مالک مکان هم داسې نه کوي چې مطلب دا لاکډاون تیر شو نو کرۍ مرۍ مطلب دا نه یو کرۍ هم داسې نه ده پرېغوستې کرۍ یې پوره وړي مطلب دغه څومره ټیم کې به ستاسو د حالات بیرته نارمل یاره کم از کم کال نه به زیات لګي دې نه مخکې یو کال داسې تیر شو د ټیکس باره کې موبایل باندې لکه مطلب ټیکس ولګېدو که نه نو کارونه هم خراب کړي پی ټي آی سایډ نه که نه نان رجسټر او رجسټر دې مسلې وي یو کال خو یې روزګار خراب کړی یو کال چې د کرونا دا کار خراب کړی دی او نو بس اوس به د الله زموږ مل شي نو یو کال به دا داسې تېرو به دا کرانې به ورکوو الله دې خیر کړي ډېره مهرباني چترالي بازار کې موجود یو د دې یو بل مشر سره ولاړ السلام علیکم السلام علیکم جی پهله خو زه ستاسو د مشرق ټي وي چینل ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو راغلی او زموږ بازار ته تشریف راوړلو زما جی اجي احسان الله نوم دی جنرال سیکرټري انجمن تاجران چترالي بازار او د سره چیمبر ایگزیکټیو کمیټې ممبر هم یم دا زموږ لکه مسایل چې دي حقیقت خبره چې ټول د لاکډاون سره تړلي مسایل وو زه به دا ووایم چې یاره ګورمنټ دا ویلي وو چې موږ به تاجر ته ریلیف ورکوو دا به کوو او بجلی کې به ورته لکه ریلیف ورکوو خو هېڅ ټوله دروغو دعوه وه هېڅ یې نه دي کړي الټا چې دی که په لاکډاون کې چې دی که نه یو په ډبل جرمانې اخیستې شوي دي او هغه تاجران چې هغه غریب پیله نه ذهني پریشانیان یو نو هغې ته ډېر تکلیف رسېدلی اوس زموږ د بازار حوالې مسایلو مطابق زه دا وایم چې چونکې دا زموږ د میاشت 2 کاروبار دی او دا کې 2-3 میاشتو سیزن او دلته زما دا خواست دی د حکام بالا ته چېرې دلته د لوډ شیډینګ سلسله ځکه چې مخکې تیر جمعې کې به دا معاملات وو چې موږ له به یو نوټس راوړو چې نن به په دې ورځ باندې ستاسو په بازار کې لوډ شیډینګ او تاسو یاره د اطلاع به وشو موږ به بازار والو ته خو اوس هغه سلسله نشته زموږ وابډا والو ته خواست چې کله چېرته دا کار مار دوی کوي نو چې بازار ته اطلاع کېږي چې یاره
نن به یعنی پرمټ اخیسته کېږي مخکې به پرمټ اخیسته کېدو هغې به اطلاع کېده اوس هغه نه کېږي دلته زمونږ تاسو به خپله دلته چکر مو وایي نو دلته د تارونو سلسله زمونږ ډېر دغه دی او دلته څو ځل یو ځل دوه د هغه تارونو د وجې نه په بازار کې اور هم لګېدلی نو خاص کر زمونږ مسلې چې په دغه سره ډېر تعلق لري د تجاوزاتو شکر الحمدلله زمونږ بازار د نورو بازارونو په نسبت تاسو به خپله چکر هم والي تجاوزاتو هېڅ مسله نشته دی هو یو مسله زه به دا ووایم چې مونږ بار بار ویلي دي او کامې بالا ته هم ویلي هغه خبره مونږ آی جي پي پورې رسولی چې یاره زمونږ بازار لا دغه پکار دی دا یو پولیس نفري پکار ده دلته که تاسو دی باندې د کوټې اړخ نه د ټول بازارونو اړخ نه کسخانې لم چې څوک ځي دې اړخ له ځي نو مونږ له د فوري طور باندې دوه کسان چې کوم دی که نه هغه د نفري مونږ له راکړي چې مازدیګر ټایم ماسپښین لمونځ ټایم د چوکونو کې دلته ډېر زیات راشي نو دا مونږ دا خواست دی چې یاره د پولیس حکامو ته بار بار مونږ یادیاني هم کړې او هغوی مونږ سره کمپرومایز هم کړی چې یاره تاسو له به درکوو دا شان الکترانکس مارکیټ ته به مو کوو ستاسو د چترالي بازار له به خو اوسه پورې هغه مسله هم زموږ نه ده حل شوې نو امید لرم چې دا اواز به هلته هغوی م اوري او دا بار بار ورسره مونږ کړی هم ده چې زموږ بازار کې لکه ځکه چې په دې باندې 45 جنګي پورې ته خلک راځي کیسخانې ته خلک ټول دا یو لین استعمالوي او دلته مونږ له د پولیس نفري پکار چې هغه خامخا دغه ډېره مننه الله دې بیا عزت وکړي چې تاسو زموږ د اواز مخکې ورسولو ډېره مهرباني عبدالرزاق چترالی می نامه ده انجمن تاجران چترالی بازار ز صدر یم او تاجران سټي پېښور ز جنرال سیکرټري یم او د لاک ډاون حواله سره به زه دا ووایم دا لاک ډاون یو داسې اپتو چې په مونږ راغی او ډېر په تاوانونو او ډېر په حساب کتاب سره الحمدلله شکر دی چې هغه شی موږ نه اوس اخوا شوه دې لاکډاون کې ټول خلکو نقصانونه وکړو ټول خلکو تاوانونه وکړو ټول خلکو ته زور ورسېدو خو عام دکاندار دی کې چې څومره تاوان چې څومره نقصان عام دکاندار وکړو زه دعوې سره ویم چې بین الاقوامي طور باندې یو پیشې سره هم داسې نه وي شوي که سرکاري نوکر دی خپله تنخوا اخلي که پرایویټ د دغه تنخوا کله میلاویږي کله ورته نه میلاویږي هر یو طبقه د هغه ته څه نه څه ټیک ده زور رسېدلی دی خو واحد زمونږ دا طبقه ده چې دا دکاندار طبقه زمونږ سره کارګران دي خاص کر خپل د چترالی بازار زه درته یاده کړم چې د چترالی بازار 200 دکانه ده څه 3.5 زره زمونږ سره کارګران دي هغې در په دره شوه لکه ښه کاروباریان خلک چې هغه راغلل لکه خیر ته کېناستو نو اوس دومره نقصاني زمونږ وشوه چې بالکل صحت نه زیات نور هغه مخکینی چې کوم په مونږه آفتونه راغلي وو چې کوم زمونږ باندې نور معاملې راغلي وو هغه ټول زمونږ هیر شو په دې لاکډاون کې نو لاکډاون یو ډېر لوی آفتو الحمدلله چې اوس پاکستان نه هغه څه نه څه طریقې سره اخوا شوه او نور زمونږ هم هغه سلسله بیا دکانونه زمونږ کولاو شو بازارونه کولاو شو کار روزګارونه خو هغه یو داسې اثرات په مونږ پرېښود چې اوس دکانونه بازارونه چې تاسو وګورئ وګرځئ خو نشته نه ګاهک شته نه روزګار شته خو دا یو لانګ ټایمه پورې په مونږ به دا اثر پاتې شي الله دې وکړي چې نور دې مونږ اوس دې نه وساتي جي د لاکډاون سره سره دې بازار کې که نور څه مسایل وي چې یاره د بجلۍ یا د ټیکسونو یا نور که مونږ د دې اکثر وګورو د نکاسۍ دلته ډېر زیاته غټه مسله دلته دا ده چې معمولي باران وشي نو بیا دوکانونو ته وبخېږي دلته د دې دغه مسایل چې کوم دي هغه شته که دغه حل شوي هغه خو شته چې هغه شته چې هغه خو زمونږ چې کله زمونږ دا ملک جوړ دی هغه سره را روان دی او دا مسایل او دا سوریج نظام ده خاص کر د وابډې پورې درته ویم چې وابډه یو داسې نااهله ناقصه اداره ده چې موږ نه سرمنې وباسي په د بیلونو په مت کې د لاکډاون کې موږ باندې بیلونه په قسطونو وکړو اول 2 میاشتو کې موږ په دې خوشحاله کړو چې هلکه بیلونه دا صفر چې کله دکانونه کولاو شو لاکډاون راخوا شو هغه په موږ بیا ډبل راغی لکه هغه لکه چې کومه دروغو باندې په هغه کسمیټیک او په هغه مصنوعي طریقې باندې موږ سره چې څه کار کړي هغه رانه ډبل واغستو ټولو نه زمونږ کمپلینټ دی وابډا پورې ده لکه دنیا کم ځای ته ورسېدو نه د دوی هغه دفترونه کې خدای شته چې دا نه کمپیوټر لري دوی نه هغه ډیجیټل وکړو اوس هم اور بیلینګ همقه زیاتیانې همقه ترتیب د دوی اوس هم روانه ده او بې ټیمه او به ترتیب هغه لوډ شیټینګ هم روان دی یو خو روټین کې دی روټین نه علاوه هم هغه لوډ شیټینګ چې کوم دی نو زموږ کارګر طبقه دی کې ډېر هغه ډیمیج کو جي ډیمیج کو او دا راته هم لږ ووایي چې کوم دلته دکانداران دي چې د هغې کاروبارونه خراب شوي دي ظاهري خبر هر څوک متاثره شوي حکومت په کومه طریقه اوس تاسو د دې دکاندارانو مدد کولی شي بیا خاص کر چترالي بازار خبره کوو هغه چې زمونږ حکومت طرف نه څه اعلانات شوي وه چې یاره دا یوت لون یو شی بل شی خو اوسه پورې لکه ګراونډ کې موږ ته څه ښکاره شوي نه دي
نو موږ امید لرو موږ لکه خپل حکومتي کسانو سره میټینګونه هم شوي دي نو هغې موږ ته دا دهاني کړل دی چې یاره د چې کوم حکومت د لاکډاون کې چې کوم دکاندارانو چې کوم کاروباري خلکو او چې کوم دغه زموږ کارګرانو نقصانونه شوي دي دا به موږ ازاله کوو او دې دپاره موږ څه پروګرام جوړوو خو اوس موږ امید کوو او توکل لرو چې هغې موږ سره د خپله هغه کړي خبره سر ته ورسیږي. ډېره مننه جی. بالکل د چترالي بازار صدر سره موجود و دلته چې څومره نږدې بازارونو قصه خاني وه شاولي قطار دغه شان نور چې څومره نږدې بازارونو په ټولو کې هم یو شمېر مسایل دي خو کاروبارونه چې کوم د کورونا له وجې نه متاثره شوي هغه اگر چې اوس هغه کاروباري سرګرمۍ دوباره بحال شوي دي خو دوی دکانداران هم دا خبره کوي چې کم اثرات نو هغه به د ډېر وخته پورې به دوی باندې دوی دغه غوښتنه کوي چې حکومت د دې سره چې کوم بلاسود قرضې دغه شانې واړه واړه قرضې دوی ته ورکړي نو دوی کاروبارونه چې کوم دي نو هغه دوباره بحال کیدای شي. ګرانو کتونکو همدې سره د پروګرام ټیم سر ته رسي اجازت غواړو. الله پامان.